بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا لقلهم من سموديان تروج جنسي لدي صالح عليه السلام قال أويل وتصالح عليه السلام يا قوم يزما قوم اعبدوا الله دا الله عبادت كوي ما لكم من إله غيره جيودي شريك وسرنشتا هو أنشأكم من الأرض يغبدا قليتا صد خورنا استعملكم فيها بيبك أباد قلي فاستغفروه فاستأغن بخنه والي ثم توبوا إليه بياوتا رجوك متوجي شوتا إن ربي بشك رب زماجد قريب مجيب دير نزدي أو قبل انكدي قالوا دي وتوي يا صالح اي صالح عليه السلام قد كنت فينا مرجوا ويتبا من قرير مخوريز مشور ولا قبل هذا مخكر ذي خبرنا أتنحانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا اي تمنگا منکی ردینا چی منگا عبادت پریک دو ده هاگا چا چیز منگا پلارنی کی عبادت کردی وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب او منگا پا شک یو بلکہ منگا سرگردان یوستا پا دعوت باندی قال اویل ودا صالح علیہ السلام یا قوم ایزما قوما ارائیتم تاسو فکر کردی ان كنت على بينة من ربي فما اخکار ثبوت روڑی دا اللہ را طرفنا وآتانی منه رحمة او مالي دخبل طرفنا رحمت را کڑی چو واحدا ومن ينصرني من الله سوک دا چیز ما بمددو کی دا اللہ پا مخی ان عصویته کزینا فرمانیو کما فما تزیدوننی پس تاسو خسن سے باکوے مالرا غیر تحسیر خدا خبر چی زوام تاسو دیر تاوانیان شوئے اللہ باقی پیغمبر علیہ السلام دا عادیانو نفس دا اغین کم پاتی شوی خلقو چی ایمان والو مومنانو او چې اغي د دکا یمن د خار د حضر موت نه راوته او دی اوسنی مدین ترال چې هغه وخت به وته هجر وي اوس وته مدین وي او بیا خاص کر پدې کې یو دور دراز علاقه د سلاله ودوي نو دی را له سلاله کې ابد شو دا سلاله هغه ځای دی چې الته کې اوسم د بلقیس هغه تخت پروت دی کوم تخت بلقیس چې سليمان علیه السلام راوړو هغه د بلقیس هغه تخت په دغه لاره کې پروت دی او د دې سمودیانو او د سلیمان علیه السلام ترمنځ 3.5 کاله هغه ګیپ دی نو په دې وجه باندې موږ دا نشو ویلې په دې کې ټول فقها دا خبره نشي کولی چې ګنې دغه زمانه د بلقیس او د سمودیانو ګنې یو وه نه دغه بیا وروستو راغلي دي خو هغه وخت کې دي چې کوم دی نو په دغه ځای کې اوسېدو په هجر هار کې اوسېدو او د دې آبادي الله پاک ډېره زیاته سیوا کړه د عادیانو د هلاکت نفس او په دې کې یو اهمه خبره هغه دا ده چې الله پاک دې له دومره طاقت او قوت ورکړی لکه چې کوم اسرائیلي اقوال دي هغې وایي دې کې به د یو کس چې کومه باډي وه چې مونږ ورته دلته کې یو نیم پوټۍ وایو هغه به 60 فوټ وه 60 فوټ به د هغه باډي وه او چې د کوم یو کس به کم از کم عمر و نه به 300 سالو دا لکه تاریخي روایت دي دا حدیثونه ثابت نه دي دا تاریخي روایت دي چې د هغې به دومره ډېر عمرونه بل په تعمیراتو کې وته یو خاص مهارت حاصلو الله پاک چې کوم دی نو د تعمیراتو ماهرین جوړ کړي په دې وجه باندې دا استعمارکم فیها کې دوه معنی چې کوم دی نو هغه مفسرین کوي یو تفسیر مدارک او تفسیر ساوي کوي چې هغې وایي د دې نه مقصد د اعی عمرونه دي چې الله پاک تاسو له عمرونه درکړو چې هغه د 300 کالو نه والي تر 200 کالو پورې دور عمرونه او یو د هغې بیان القرآن تفسیر بیزاوی تفسیر مظهری دی کوي چې هغې وي د استعمارکم نه مقصد دلته کې عمارات دي چې تاسو له الله پاک دا مهارت درکړو چې تاسو به په غرونو کې آبادی کولې خلک به تماشې دراته غر به داسې وکنستو او دومره ښکلې بنګله به پکې جوړه کړه چې خلکو به تماشه کوله چې دا غر وکړه بنګله وه او بغیر د اوزارونه اوزار دې سره څه هغه وخت خو د دې اوسپنه هم نه وه چې ګنې اوسپنه نه دې څه جوړ کړي هغه لاس خپې او ګوتې ولا الله داسې جوړې کړې دي بل د دې به چې کوم دی نو وایي چې خپلو بیبیانو سره یو پیر هم ملو شو الله پاک بوله د هغې نه اولاد ورکو
په دې وجه باندې د دې کې چې کوم دی نو د زنانو تعداد سیوا و د یو کس به بلا شي بیبیانې وي په دې وجه باندې په لږه موده کې د دې نسل ډېر زیات خور شو نو دی په دې باندې مغرور شو په دې په ځای د دې چې دی په دې احساناتو باندې د الله شکر په ځای راوړی وي دی خپل طاقت باندې مغرور شو چې زمونږ نه خو سیوا څوک نشته په هر لحاظ سره موږ اوچت یو نو دی ځان لا هم په هغه غرونو کې د هیکل بوتان جوړ کړو او هغه بوتانو ته به سجدې لګولې صالح علیه السلام چې کله دی ته راغی نو صالح علیه السلام دی له دې خبرې نه منع کړو چې ګوره تاسو باندې د الله پاک څومره احسانات دي یو خپل باډو ته وګورئ بل خپل افرادي قوت ته وګورئ خپل خوشحالۍ ته وګورئ بل د الله پاک د طرف نه دی یو خاص قدرت ته وګورئ چې هغه خاص قدرت هغه د الله پاک د طرف نه هغه ستاسو مهارت دی په آبادو کې دې ته وګورئ او د الله پاک شکر ادا کړئ نو دی د هغه د منلو په ځای صالح علیه السلام ته ووی چې صالح علیه السلام ته موږ ته دا ټولې خبرې کې پس ثبوت کې موږ ته منو چې ته ډېر زیات هوښیاري او زمونږ دا خیال دی چې موږ ته خپل خلیفه کړی وي ځکه چې مرجو ویلی شي هغه چاته چې هغه عقلي لحاظ سره په حد باندې په پیک پوینټ باندې موږ وی چې ته به مستقبل کې زمونږ مشر شي نو موږ له به لږه نوره دنیایي ترقي راکړي ته چې کوم کارونه کې نو دا خو د ترقۍ نه دي ځکه چې دی هغه یو اهم نقصان چې و هغه درانه اخیستل او کم خرڅول پته وي تا خو موږ له ښکلې ګټه وکړه موږ خو چې ته به موږ له په مستقبل کې ډېر زیات مخکې بمبوځئ ته خو موږ په وروستو راولې بل زمونږ د پلار نیکه د وختو دا بوتان دي او دکې ته موږ سجده کوو د دې په وجه باندې موږ دومره حد ته رسېدلي یو ته چې زمونږ کوم پوزیشن وینې دا د دې بوتانو خوشحالي ده چې دې ته موږ سجده لګو او دې موږ دې ځای ته را رسولي دا ته چې سوی دا وګته موږ به ټوله زاریان کې زمونږ نه خو به دا هر څه ختم شي او که نه ته خامخا وایې چې زه الله پیغمبر یم مونږ خو تر اوسه پورې عقل منو که ته اوس وایې چې پیغمبر یم بس موږ ته معجزه پیش کړه وی صالح علیه السلام ورته وایي چې ټیک ده معجزه خو به زه پیش کړم خو ګورې معجزه هغې پسې ګورې بیا ټیم نه عذابي وی هغې ورته وایي چې زمونږ یقین دی چې ته معجزه نشي پیش کولی په موږ او پتا کې څه فرق راغلی دی او دا تا چې کومو کسانو ته تبلیغ شروع کړی دی هم هغه د نوح علیه السلام خبره ورته وکړه او ډېر کمزوري کسان دي چې ټوټل 215 یا 217 کسانو هغه ایمان راوړی په صالح علیه السلام دغه مسلمانانو سیوانو او ټوله آبادي یې 19,000 وه 19,000 کسانو کې 217 یا 19 د پاسه یا 15 د پاسه 200 کسان په دې کې د صالح علیه السلام خپل زامنو خپل وسیمونو چې هغې ته نه وباسي نو استعداد نو صالح علیه السلام ورته بس ټیک د تاسو ډیمانډ وکړئ او زه به د الله نه سوال وکړم هغې ورته وایي دا مخامخ غر چې کوم دی په دې کې دا ډېر زیات بدشکله کاڼی چې دی دې ته اشاره وکړه چې دې نه الله پاک اوښه پیدا کړي د دې سوال ته وګورئ د جهالت دې سوال ته وګورئ چې دې بدشکله کاڼي نه الله اوښه پیدا کړي اوس د کاڼي جسامت ته وګوره د اوښې جسامت ته وګوره هغې په خپله باندې یو دا قسمه سوال کوو چې هغه عقل نه منو چې هغې وایي چې صالح علیه السلام موږ ته وایي چې د شین خره زامنو د تاسو لا کوم تپوس وکړو نو موږ به وایو ګوره ورته دې موږ له چې کوم دی نو دغه نشي راوړی معجزه راته نشي پیش کولی چې دې نه اوښه هغه راوځي او د هغې اوښې په شانتې ښکلې اوښه ډوبله وي نه او بل هغه د 10 میاشتو بلار به زمونږ په مخ کې لنګه شي بچی راوړي دی ورته صالح علیه السلام وایي 2 رکعته نفل وکړه الله ورته اشاره وکړه اشاره یې وکړه اوښه راووته لنګه شوه د دې په مخ وی ورته صالح علیه السلام موږ خو وی چې ته صرف او صرف د عقل نه کار لې هوتا غو لا بل علم مې زده کړتا خو ناکاره جادو مې زده کړی ته دومره ناکاره جادو خلک کوي د کاڼي نه د ګوره اوښه پیدا کړه اوس الله پاک وایي څوک چې زمانه طلب نه کوي زه هغه له توفیق نه ورکوم د دې په زړونو کې طلب د هدایت نه بس یو خندنی یې کو الله پاک ولا هغه معجزه نصیب نه کړه صالح علیه السلام ورته وی ډېره ښه ده خیر دی د دې تپوس به الله وکړي خو اوس دا پرېږدی چې دا سریږي دې ته به څه وایې نه نو وی د هغې صرف یو چینه وه په دې 19,000 آبادۍ باندې نو چې هغه اوښه به په کومه ورځ باندې راله او به ورته ودرېد د هغې ټول څاروي به دې ته رېدو
بلکې هغې له به مو پاتې نه شي، بس یې به خوله کېښوده اوچه به یې کړه. یو څو ورځې پس چې کوم دی نو عذاب ته خو په څه طریقه جوړول که نه الله پاک، ځکه چې الله پاک خو بې ثبوته بې دلیله او بې بانې چاله عذاب نه ورکوي. مخالفت خو په خپل ځای و. یو څو ورځې پس وی شکایت شروع کړو چې دا خو زمونږ نه ټولې اوبه څکي، حالانکې وي چې په کومه ورځ باندې به هغې اوبه څکلې نو وي هغه 19,000 آبادۍ ته به د هغې پی رسېدو او یو هغه شان دي به یې ډک وو، دا دومره آبادۍ پی به وڅکله وي تی به د هغې له هغه شان ډک وو، یو بچی ورسره و. وی صالح علیه السلام الله ته سوال وکړو، صالح علیه السلام ته الله پاک وی چې زه ټیک ده دې له به زه جدا د چینې انتظام هم وکړم او د دې په هغه چینه کې به هم دې له نمبر ورکړو، خیر دی. وی صالح علیه السلام ورته وی چې دې له به الله پاک د چینې بندوبست وکړي ویې کوله او د دې دا چینه چې دا په دې باندې به هم نمبر یو ورځ به دې داسې کړي، یو ورځ به دې تاسو کړي. د هغې هېڅ بهانه پاتې نه شوه، خو په هغې هم د هغې ګزاره ونه شوه، ځکه چې ورو هغه خلک چې هغې کې طلب و الله پاک هغې له توفیق ورکو چې هغې مسلمانانېده. وي تر دې پورې چې تعداد د 215 217 نه 500 ته ورسېد، چې 500 ته ورسېدو نو دې سره فکر شو. بل چې کوم خلک هغې ناروا کارونه کول، تفسیر کبیر کې امام رازي صاحب وایي د هغې اډې بندې شو، خاص کر د زنانو کار په ځای ودرېدو چې کوم بدعمله وي. نو د هغه وخت چې کوم خلیفه و نو د هغه ښځې چې د هغې نوم صدوق یا مصدوق و، هغې وي د صالح علیه السلام زوی راوغوښته وي هغې ته یې وي چې که د شپې د دا کار وکړو چې دا دې نه دې خلاص کړو، دا دې ذبحه کړه نو زما دا دوه لوڼه دي او دواړه درته په نکاح کوم. خو د صالح علیه السلام خاندان خو سید خاندان و چې هغه د پیغمبر اولاد و. وی هغې ورته وي چې سوال نه پیدا کېږي که ټوله دنیا راکړي موږ داسې نه کوو. نو د هغه قبیلې یو دوه کسان چې هغې ته هغه اوباش ویل شي، لوفران چې ورته وایي، د یو نوم هغه نوم قزارو او د یو نوم هغه صدوق و. هغې ورته تیار شو او هغې اوښه قتل کړه. صالح علیه السلام چې خبر شو ډېر زیات خفه شو، ورته یې وی خفه په دې نه یم چې اوښه م قتل کړه، خفه په دې یم زندګي مو ختمه شوه، بس 3 ورځې م دي ښه نشې تماشې وکړئ به دې 3 ورځې کې 3 ورځې پس به تاسو عذاب را شروع کېږي. اوس عذاب به د څو ورځو یا به الله پاک وروسته وایي، خو 3 ورځې دي تاسو سره چې څه کوئ نو هغه وکړئ. هغې ته دام ټوکې ښکارېدې، خو چې هغه 3 ورځې تېرې شوې نو چې کله د زیارت را شوه د دې شکلونه زیړ شو، بس دې ته اندازه ولګېده چې اوس هم کار ښکلی نه دی. خو داسې چل کوو چې دا صالح علیه السلام د ځان نه مخکې کوو. مونږ خو هسې هم روان یو، ځکه چې هغه 3 ورځې چې کومې ویلې وې اثار یې ښکاره شو، خو چې دې د ځان نه مخکې وو. نو 9 کسانو الله پاک په بل صورت کې وایي چې هغه 9 کسان هغې د صالح علیه السلام او د هغه د پیروکارو د هلاکت منصوبه جوړه کړه. دې د غر په ویښ کې اوسېدو، بس هغه یې 9 واړو وی چې یاره ګټ به پې ور واړو، لکه څنګه چې نن سبا د ګلیشیر اکثر راوغورځېږي یا د قسمه قسم کاڼي ماڼي راوغورځېږي او خلک د لند شي د غرونو خوا کې شي، بس وي دي د شپې لړو او چې دي څنګه ګټ اړو وي خپې یې وښیي د ګټ نه رامخکې شو، ګټ د دې د پاسه راوړېدو او خلکو ولیدو چې اړو پکې څه بچ نه شو، بس ټول چک چک شو. او بیا دې نه هم هغې چونکې په قسمت کې نه وه هغې دې نه هېڅ قسم عبرت وانغسته او هغې ورته وی چې صالح علیه السلام اوس لا نور څه کوې، په خلکو یې راله شروع کړه. د صالح علیه السلام باندې په جمع ورځو. صالح علیه السلام خپلو پیروکارو ته ووایي چې راځئ بس د دې اوس د عذاب وخت دی، د دې په قسمت کې توبه نشته چې مونږ ترې نه وځو. صالح علیه السلام د هغه ځای نه 3 میله لرې ووته. د جمعې په ورځ باندې د دې رنګونه چې دي هغه تک سره شو او د خالي په ورځ باندې د دې رنګونه تور شو. چې دې تور شو بس دې حوصلې بیلې وي، دې کورونو ته ننوته او څوک یو قولدار چې نه دي کوم ځای کې بس هلته کېناسته. نو سړی چې پریشانه شي او دا سر دکه شانتې کېدي دکه شانتې سرونه یې کېښودو. جبریل علیه السلام پې چغه وویسته او هغه داسې اجدها چغه و د ټولو زړونه وچاودو، ټول په یو ځای باندې او د الله قهر دومره سیوا وي زلزله یې پرې راوسته، کورونه یې پې د پاس راوغورځول او دوی ټول یې ختم کړ. الله پاک وایي ولې مې ختم کړه؟ ځکه چې یو زما د پیغمبر مخالفت وکړو، دویم زما د معجزې چې کوم دی نو توهین وکړو، او دریم توبې ونه ویسته. چې کله یې توبه ونه ویسته الله پاک وایي سمودیان ما بالکل ختم کړو. صالح علیه السلام پس د هغې نه هغه حضرموت طرف ته لړو. دا حضرموت دا چې کوم دی نو دا
دا هجر او دا مدین، دا هجر چې د مدین نوم مخکنه دا مدین اوس هم شته، خو بعض خلک وایي د مدین چې کوم دی اوس ته عمان، دا د عمان دارالخلافه ده غالبا. نو دا د عمان علاقه وا. او صالح علیه السلام چې تنه او د نه حضرموت تلل چې هغه د عادیانو لومبني ځای چې هغه یمن د اوسنی، اوس هم د یمن خار د حضرموت، هغه تنه واپس الته کې لړو او چې کوم مسلمانان وسرو نو الته کې اغید الله پاک عبادت خو په صحیح طریقه باندې شروع کو. او دا غینه پس بیا صالح علیه السلام فلسطین ته راغی او فلسطین کې وفات شو. او یو قول لري چې نه صالح علیه السلام اک غر چې دا غر په سر باندې دا اوس مزار دی چې کوم ته سلاله وي. او دا سلاله چې کوم دی دا د مدین علاقه نه ده، انا د عمان علاقه ده، بلکې دا د شام علاقه ده، دغه د یمن علاقه ده، د حضرموت نه بار علاقه ده. اوس هم خلک زیارت لذي او الته کې چې کوم دی هغه قبر ډیر زیات اوږد دی. نو وی بعض مفسرین وی او فقها وی چې دا اوږدوالی د هغه د باډۍ په لحاظ سره دی، خو چې کوم صحیح قول پای کې راغلی دی ناغي وی د هغه زمانه د خلکو با یو کس له د عزت ورکولو دا طریقه وا چې دا هغه قبر به ډیر اوږد جوړو. نه هغه کې بعد دا کس د باډۍ د هغه خیال نو، بلکې دا هغه د عزت خیال به ساتو. نو چې دا هغه به څومره قد د عزت په لحاظ سره سیواو دوره به دا هغه قبر اوږد جوړو. نو د صالح علیه السلام هغه اوسنی قبر چې دی د صحیح قول مطابق هغه چې کم دی نو 210 فوټ اگی داسې اوږد جوړ کړی دی. نو خطه چې کم دی چې هغه ځای ته سوګزي خطه د ملکه بلقیس هغه تخت دی، بره د ملکه بلقیس هغه چې کم دی نو ټولې آبادی دي. او د غر په سر باندې د صالح علیه السلام قبر دی. الله با کوئی پیغمبر علیه السلام ولی چې کم دی د قوم سره مونږ دا چلو کو الی ثمود اهاهم صالحا، سمودیانو د مونږ روړي جنسی لدی لګره او صالح علیه السلام قال وغوت سمپل خبره کړي و چې یا قومي اعبدوا الله، ای زما قوم تاسو عبادت کوئ د الله، خدای یو الله، مالکم من اله غیره چې سره شریک نشتا، هو انشأکم من الارض، هغه تاسو د ځمکې نه پیدا کړي. د دې ځمکې نه د پیدایش په باره کې تفسیر مدارک کوي چې دینه مقصد هغه خوره ده چې تاسو خو الله د نطفه نه پیدا کړي، خدا نطفه د غذا نه جوړه شوې ده او دا غذا چې کومه ده د خورې راخي جوړې ده. نو په دې وجه الله پاک نسبت هغه خورې ته وکړو. واستعمرکم فیها، تاسو له عمرونه درکړي دي یا تاسو له لوی لوی آبادی درکړي دي په دې ځمکه کې. فاستغفروا، نو پس الله پاک ته توبه وباسه د ګناهونو، ثم توبوا الیه، بیا وته متوجه شئ نیک عمل شروع کې. ان ربی قریب مجیب، زما رب قبولولو ته ډیر نږدې دی، د انسان توبه قبلې. قالوا دی وته یا صالح قد كنت فينا مرجوا، اے صالح علیہ السلام ته مونږ کې ډیر زیات مخوریز وي، قبل هذا مخکره دی خبرونه چې تکي اتنهانا ته مونږ منی کې ان نعبد چې مونږه عبادت پریږدو ما يعبد آباؤنا د هغه بوتانو چې زمونږ پلار نه کې عبادت کړی دی. و اننا لفي شک، مونږ خوستانه په شک کیو، مما تدعوننا الیه مریب، چې پریشانې ته مو شک رسیدلی وهم ته جوړ شوی دی چې دا ته په کومه لاره باندې ووړی دی. قال صالح علیه السلام وتوی یا قوم، ای زما قومه، ارأیتم تاسو سوچ کړی دی ان كنت على بینة من ربکم، ما سره ښکاره ثبوت د الله تر طرف نه چې احکامات دي. واتانی منه رحمتا، مال رحمت را کړی دی چې هغه ستاسو هدایت زما معجزه ده. فمن ينصرني من الله ان عصيته، څوک به ما د الله نه خلاص کی که زه نافرمانی وکما، څوک به ذمہواری والی. فما تزيدونني، تاسو خو نه سیوا کوئ مالا غیر تحسیر علاوه د تاوان نه. خو مفسرین وی د صالح علیه السلام په کیسه تاوانو، دا خو پکې تاوان نو، تاوان خو د هغې و چې موږ وایو چې صالح علیه السلام وایي چې تاسو ماله تاوان سیوا کوئ چې ګنې ایمان نه راوړئ نو دا زما دپاره مسله ده. نه، صالح علیه السلام ورته وایي به ما تزیدونني، تاسو خو نه سیوا کوئ غیر علاوه د دې خبرې نه چې زه تاسو ته ووایم تحسیر، تاسو به ډېر تاوانیان شئ، زما به څه وکړې، خو که نافرماني مې وکړه نو تاسو به ډېر تاوانیان شئ او الله پاک به در باندې عذاب راولي. بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، لګلو موږ سمودیانو ته روړ جنسي لدی صالح علیه السلام. قال چې هغه ورته ویلي یا قوم اعبدوا الله، ای زما قوم عبادت کوئ د یو الله، ما لکم من اله غیره، چې سره شریک نشته. هو انشأکم من الارض، هغه تاسو پیدا کړی د جنس د ځمکې نه، استعمرکم فیها، بیا د اوږدو عمرونه درکړو.
فاستغفروه هغه ته توبه وباسئ ثم توبوا الیه توجه ورته وکړئ ان ربي بشک رب زما قریب مجیب ډیر نږدې دی چې قبولی کی. قالو دی ورته وی یا صالح علیه السلام قد كنت فينا مرجوا ته په مونږ کې ډیر مخاوریز وی قبل هذا مخکره د دعوت نه تنهانا ایمن کې ته مونږه ان نعبد ما يعبد آباؤنا چې عبادت دینه کو مونږ د هغه چا چې مونږ پلار نه کی عبادت کړی دی. واننا لفي شك مما تدعوننا الیه مونږ خو ستاره دعوت نه په شک کیو چې ته مونږ را بلی مریب چې وهم ته رسیدلې دی. قال اویل وت صالح علیہ السلام یا قوم ای زما قوم ارایتم تاسو فکر کړی دی ان كنت على بینه من ربی کما سره ښکار ثبوتی د خپل رب د طرفنا واتانی منه رحمتا ما باندې رحمتم کړی ومن ينصرني من الله ان عصيته ما بد الله نسو خلاص کی کزینا فرمانیو کما فما تزيدونني غیر تحسیر تاسو خو نه سیوا کوي خود ځان د پاره تاوان. وإلى ثمود أخاهم صالحا سمودیانو ته لېږلی مونږ صالح علیه السلام قال